المجرورات هو ما اشتمل على علم المضاف إليه، والمضاف إليه كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا مرادا. المجرورات دا جمع د مجرور دا، نه د مجرورتون، او دا جمع والی بنا دے په یو قیدې باندې، هغه دا ده چې صفت د مذکر غیر عاقل دا جمع کیږي په جمع مؤنث سالم باندې قیاسا. دا په اصل کې اعتراض راته او په مرفوعات او منصوبات کې دا خبره تاویلی وه چې دا مجرورات جمع مؤنث سالمه ده، نو د دې تقاضا دا ده چې د دې مفرد د مجرورتون وي، حالانکه د دې مفرد مجرورون دی او مجرورات جمع ده. نو هلته مونږ دا خبره ویلې وه چې دا مجرورات چې کومه دی مرفوعات او منصوبات، نو مجرورات هم په هغې کې راغله چې دا جمع ده مجرورون ده. خیال کې راله؟ نو دقلته په اعتراض راته چې هلکه دا خو جمع مؤنث سالمه ده، نو مونږ ووایو چې دا بنا دی په یو قیدې باندې چې جمع د مذکر غیر عاقل دا جمع کیږي په جمع مؤنث سالمه باندې. مناسبت لکه څنګه چې مسلمتون یا ضاربتون دا په مسلماتون او په ضارباتون باندې جمع کیږي په جمع مؤنث سالمه، نو هغه خو صفتونه د مؤنث عاقل دي. خیال کې راله؟ اخو جمع کیدی شي، خو دا په ولې قیاس کې وایي؟ دا په ځکه قیاس کومه چې د مذکر غیر عاقل کې فقدان د عقل دی، عقل پکې د سره شته نه. مذکر غیر عاقل مجرور منصوب مرفوع. خیال کې راله؟ او چې کوم مؤنث عاقل دی نو هغې کې نقصان د عقل دی، نو دا نقصان د عقل دا مستلزم دی فقدان د عقل لره. چې نقصان راغی خو کمی راغی که نه، څومره عقل چې و هغه عقل نه کم، نو چې کم شو نو هغه چې کم شو نو هغه مفقود شو که نه. خبره باندې پوه شوې؟ د دې وجې نه دا وفرمایل چې دا جمع د مجرورون ده نه د مجرورتون، او دا جمع والی بنا دی په یو قاعده باندې چې هغه دا ده چې صفت د مذکر غیر عاقل جمع کیږي په جمع مؤنث سالمه باندې قیاسا، یعنی د وجه د قیاسولو نه په جمع د مؤنث عاقل باندې. هو دا مجرورات تر یو حد پورې دا بحث د مجروراتو دی. هو دغه جنس مجرور چې دلالت کوي په دې باندې مجرورات د قبیلې د دلالت د جمع نه په جنس باندې، نه د قبیلې د دلالت د جمع نه په فرد باندې. دا خبره دی یاده نه؟ مرفوعات منصوبات کې ویلو که نه؟ اعتراض په دا وارد شو چې دا هو ضمیر دا چا ته راجع دی؟ که دا مجرورات ته راجع کې خو په دواړو کې مطابقت نشته په مابین د راجع او د مرجع کې، پوهېږي؟ او که چرته مجرور ته راجع کې نو مجرور خو مخکې ذکر نه دی، نو موږ ویل که بس ضمني ذکر دی که نه یار؟ ضمني په ضمن د المجرورات کې پروت دی که نه؟ او ضمني مذکور ته ضمیر راجع کولی شي. د هغې دپاره موږ پخوا مثال ویلی، اوس هم وایو اعدلو هو اقرب للتقوی. دا هو ضمیر عدل ته راجع دی او عدل مخکې ذکر نه دی، وینا په اعدلو کې ذکر دی که نه؟ خیال کې مرازي؟ نو مجرور لفظ هغه په دې. او بل دا ده چې المجرورات یادو ساته کله چې په جمع باندې الف لام داخل شي نو د دې نه جمعیت ختم شي،
او د دې نه جنسیت مرادي نو ټکې موږ داسې ځکه وویې هوا دغه جنس مجرور څه دا جنس مجرور چې دلالت کوي په دغه باندې مجرورات د قبیلې د دلالت د جمع نه په جنس باندې نه د قبیلې د دلالت د جمع نه په فرد باندې په خبره پوه شوې مشتمله هو دا اسم دی ما اسم دی اشتمل على علم المضاف الیه چې دی مشتمل وي په علامې د کېدو د شی باندې مضاف الیه خیال کې رااله په کېدو د شی باندې مضاف الیه دا علامه د مضاف الیه دا څه شی دی لکه نو دا جر دی او دارنګې چې کوم دی یا ده جر دی یا ده یا څنګه یا ده یا چې کومه دی نو هغه په تثنیو کې چې ما قبل تېنه مفتوح وي او په جمعو کې چې ما قبل تېنه مکسور وي او جر چې کوم دی په مفرداتو کې او په جمع مؤنث سالمې کې راځي په جمع مؤنث سالمې په بله جمع کې هم راځي جمع مؤنث سالمه یوازې نه ده په نورو جمعو کې هم راځي لکه ته وایې کل رجلن دا رجل مفرد دی خبر کل الرجال خیال کې راله رجال الرجال چې کوم دی نو جمع ده په دې کې هم چې کوم دی نو گویا کې جر راغلی دی نو علامه د مضاف الیه دغه په حقیقت کې دوه څیزونه دي یو جر دی او یو یاد یو جر دی یو یاد جر چې کوم دی نو په مفرداتو په جموعو کې راځي او یا چې کوم دی نو په تثنیو او جمعو کې راځي فرق بیا دی چې په تثنیه کې یا راخله ما قبل به مفتوح وي او چې په جمع کې یا رااله ما قبل به مکسور وي لکه مسلمین دا مسلمین دا د تثنیې حالت نسبی او جری دواړه دی زمونږ د نسبی سره په دې وخت کې کار نشته دی خیال کې رااله او مسلمینا دا حالت نسبی او جری کې دواړو کې دی دلته هم یا راغلی ده خو ما قبل تېنه مکسور دی فرق بیا دغه کې ښه خاجي والمضاف الیه اوس تعریف تا ته مضاف الیه کی چې مضاف الیه څوک دی کل اسم هر هغه اسم دی نسب الیه شیء چې نسبت کړی شوی ده ته د یو شی کل اسم دا په دې باندې تنبیه ده چې مضاف الیه دا به نه مگر اسم وي مضاف الیه وسی نه مگر اسم وي نو په دې اعتراض واردېږي چې هلکه یوم ینفع الصادقین د یوم اضافت دی ینفعو ته شوی دی نو دا ینفعو خو چې کومه دی نو اسم نه دی نو وایي دا ینفعو په معنا د نفعون باندې دی ینفعو په معنا د نفعون باندې دی د تاویل په دې کې چې کوم دی نو کړی شوی نور مضاف الیه به خامخا چې کوم دی نو اسم وي په مسله باندې پوه شوې او بعض علما داسې وایي کل اسم هر هغه اسم دی حقیقتا وي که حکما وي نو حقیقتا خو واضح دی خبره پوه شوې ته وایې غلام زیدین غلام رجلن خیال کې راځي دلته کې چې کوم دی دا مضاف الیه اسم دی او کله به حقیقتا نه حکما به لکه همدقه ټکی چې ما تاسو ته وي یوم ینفع الصادقین صدقهم په خبره باندې پوه شوې دا یوم نفع الصادقین صدقهم دی ښه کل اسم نسب الیه شیء چې نسبت به کړی شوي هغې ته د شی دا هم په دې خبره تنبیه ده چې مضاف دا به کله اسم وي او کله به فعل وي کله به اسم وي کله به فعل وي په خبره باندې پوه شوې که په واسطې په دې دغه سره په تقدیر د حرف جر سره نو دا مضاف به مثلي او که په واسطې د حرف جر ظاهر سره خیال کې راغله حرف جر ظاهر سره نو بیا به فعل وي مثال د یو لکه غلام زیدین غلام زیدین نو دا غلام هم اسم دی ښه او مررت بزیدین په حرف جر مقدر سره نه دی په حرف جر ظاهر سره دی ښه بواسطه حرف الجر
دا نسبت پکړی شوی دته د یو شی اسم وي که فعل وي په واسطې د حرف جر باندې لفظا او تقدیرا لفظا چې ذکر وي په لفظ کې او تقدیرا یا به تقدیری مرادن عمل به مرادي مرادن مراد به عمل د هغه په خبره باندې پوه شوې همدغه مثالونه دا چې کوم دی بیا ورته ووایه چې تاوی بواسطه حرف الجر نو غلام زیدن و مررتو دواړه په واسطې د حرف جر سره دي خو یو په حرف جر مقدر دی یو په حرف جر ملفوظ باندې دی په مسله باندې پوه شوې خاجي چې په واسطې د حرف جر سره نه نو هغې ته بیا چې کوم دی نو مضاف الیه نه ویلی کېږي لفظا او تقدیرا د لفظا دپاره دا مثال چې غلام زیدن خاتم فضتن په خبره باندې پوه شوې او په واسطې د تلفظ د حرف جر سره شوي تقدیر نو بیا هغې کې چې کومه دی نو دغلته مراد دا مررتو بزیدن وغیره داخل شو مرادن دا مراد دا حال دی د مقدر نه د تقدیرا نه مطلب دا چې دغه مقدر به مرادي ظاهرا اثر کوونکی وي ظاهرا اثر کوونکی وي په مسله باندې پوه شي په ما بعد کې خاجي فالتقدیر شرطه تقدیر د دې حرف جر شرط دا دی ان یکون المضاف اسما مجردا تنوینه لأجلها شرط دا دی ان یکون المضاف چې وي به مضاف اسم مجردا تنوینه چې خالی کړی شوی به تنوین د لأجلها د وجې چې کومه دی نو د دې اضافت نه د وجې د چا نه د وجې د اضافت نه لکه ګوره همدغه مثال چې بار بار موږ ذکر کوو اصل کې و غلامون لزید خاتم فضة خاتم فضة نو دا خاتم من فضة دی او غلام لزید دی دا لام حرف جر او من حرف جر ته لاړ نو غلام زید تنوین لاړ په اضافت سره به تنوین ختمی کی تخفیف بچه کم دی نو پکې پیدا کیږي خاجي او دا خبرم پکې معلومه شوه چې مضاف بچه کم دی نو هغه په دې صورت کې هغه اسم وي په مسله باندې پوه شوې خاجي وهي معنویه ولفظیه او دا اضافت دا تقسیم دی په مجرور درته کوي د مضاف الیه درته کوي چې دا اضافت دا معنوي دی ولفظیه او لفظي دی معنوي به هغې ته ویلی کېږي چې هغه په تقدیر د حرف جر سره او لفظي به هغې ته ویلی کېږي چې په تقدیر د حرف جر سره خو د هغې مضاف الیه به چې کوم دی نو هغه اسم صفتی وي خبره پوه شوې هغې کې به صرف تخفیف راغلی ګوره یاد وساته په دې اضافت په وجه باندې د اضافت په وجه باندې درې خبرې پیدا کېږي تخفیف تخصیص تعریف که چرته تا د یو اسم اضافت کړی و اسم صفتی ته خیال کراله نو هغه وخت کې چې کومه دی نو صرف تخفیف بیا راوستی تخصیص او قلت ته شرکه دی نه راوستی که اضافت د دغې نه علاوه کړی نو قلت ته شرکاو به راوي لکه غلام رجلن غلام نو غلام رجلن کې قلت ته شرکاو تخصیص پکې پیدا شي ځکه غلام امرأتین ته نه خارج شو او که تعریف راوځي غلام زیدین دی خیال کراله غلام زیدین دی چې کوم دی نو وې نو دا درې صفتونه په دې کې چې کوم دی راځي کله به تعریف راځي کله به تخصیص راځي او کله به صرف تخفیف راځي فالمعنویه معنوي دا دی ان یکون المضاف غیر صفتین چې مضاف با صفتی نوي اسم صفتی نوي مضافة الى معمولها او مضاف بي الى معمولها خپل معمول تا وهي اما بمعنى اللام دا اضافت معنویه و په معنا د لامي فيما عدا جنس المضاف اليه وظرفه فعلاوه دا هغه چې علاوه د جنس د
پاغي کې چې علاوه چې کوم دی د جنس د مضاف نه او د ظرف د هغې نه و اما بمعنا من نو د دې دپاره امثله همغه شو چې صفت اضافت یې شوي لکه ضاربو زیدین ضاربو زیدین اضافت دلته کې چې کوم دی نو په دې د دې هلته یې وایي چې غیر صفتین چې د دې نه احتراز په حقیقت کې چې کوم دی نو ښه خیال کې مراله ښه با مضاف به چې کوم دی خپل معمول ته به چې کوم دی نو مضافي لکه خلک وایي کریم البلد نو دا یا مسارع مصرن سارع یسارع پهلوان د مصر دې ته ویل کېږي دا صفت دی چې غیر مضاف دی خپل معمول ته هلته ته وي که نه فیما عدا جنس المضاف غیر صفت مضافة الى معمولها چې خپل معمول ته او مضاف چې کوم دی نه و اما بمعنى من یا په معنا د منی فی جنس المضاف په جنس د مضاف کې او بمعنى فی یا په معنا د فی ظرفی په ظرف کې هلته وي چې علاوه به د جنس د مضاف نه او علاوه به چې کوم دی د ظرف نه دلته وایي چې دا په من سره به په جنس مضاف کې او یا په معنا د فی سره وهو قلیل دا قلیل دی دا طریقې قلیله ده مثل غلام زیدین دا مثال د هغه شو چې د اضافت شوی دی د یو اسم داسې چاته اضافت معنوي چې په هغې کې تعریف پیدا کړی دی څه پیدا کړی تعریف پیدا کړی وخاتم فضة او دا په تقدیر د لام باندې دی غلام لزیدین ښه وخاتم فضة دا مثال د هغې دی چې دا په من سره اضافت راغلی دی او د جنس د مضاف نه دی خاتم من فضة خاتم ګوتۍ ته ویلی کېږي دا ګوتۍ د سرو زرو د سپینو زرو وغیره وي خیال کې دلته فضتین قید سره ولګو نو دا د جنس دا مضاف د جنس د مضاف دا مضاف الیه د جنس د مضاف نشي خبره باندې پوه شئ دواړه د یو بل د جنس نه دي که نه خبره باندې پوه شئ وضرب الیوم ضرب فی الیوم په تقدیر د فی سره ضرب فی الیوم خبره باندې پوه شئ ښه جي وتفید تعریفا مع المعرفة وتخصیصا مع النکرة او دا به فایده کوي چې کوم دی نو تعریف د معرفې سره اضافت معنوي په ده کې به چې کوم دی په مضاف کې تعریف راځي کله چې اضافت یې شوی معرفې ته لکه مثال یې دقه ووایه غلام زیدین خیال کې راله غلام متعین شو او تخصیصا کله به تخصیص پیدا کوي یعنی قلت د شرکاو براولي مع النکرة سره د نکرې نه لکه مثال په طور موږ ووي غلام رجل خیي بس دی ښه